شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام را دا آیاتونه دي د کتاب الهی او د قران مبین. لری نه دا چې هغه وخت راشي چې کوم خلکو نن د اسلام د دعوت قبلولونه انکار کړي دي، هغوی با په افسوس سره وایي چې کومونګه منلو ته غاړه کې خودلې وي نو څومره بخوي. پریک د دوی چې اخري اوسکی او مزه وکړي او د دروغو امیدونه په غفلت کې واچوي، ډېر ضرب دوی ته پتو لګي. د دین مخ کې چې مونږ کم یو کله تبا کړي دي نو داغه د پاره د عمل یو خاص مهلت لیکل شوی وو. یو قوم نه د خپل مقرر وخت نه مخ کې هلاکې دي شي او نه داغه نه ورستو پات کې دي شي. دا خلق وای اے هغه سړیا چې قران در باندې نازل شوی دی، ته خو یقینا لیونی یې، کته رښتینی یې نو مونږ ته مخامخ فرښتې ولی نه راولې. مونږ فرښتې حسین نازلوو، هغه چې کله کوزيږي نو د حق سره کوزيږي او بیا خلکو له مهلت نور کړی کیږي. پات شو دا ذکر نو دا مونږ نازل کړي دي او مونږه په خپل د دوه حفاظت کوونکیو. اے نبی صلی الله علیه وسلم، مونږ ستانه مخ کې پتیر شو ډېر قومونو کې رسولان لېګلې دي، هیڅ کله داسې ندي شوی چې هغه ته دی یو رسول راغلی وي او هغه دی ورپوري ټوخي نوي کړي. د مجرمانو پزړونو کې خمونګه دا ذکر هم دغه رنګي د سخ خوندي ورننه باسو، هغه په دې باندې ایمان نه راوړي. د پخوا راسي د دې قسمه خلکو هم دا طریقه را روانه ده. کچری مونږه په هغه باندې د اسمان یو دروازه پرانستلې وي او په هغه کې پرړا ورځ هغه برختلې هم وي، نو بیا به هم هغه ویلې چې زمونږ سترګې دوک کیږي، بلکې په مونږ باندې جادو شوی دی. دا زمونږ کارونه دي چې په اسمان کې مو ډېری مضبوطی قلاګانې جوړې کړې او هغه مو د کتونکو د پاره خاصه کړې او د هر شیطان رټل شوی نه مو محفوظ کړې. یو شیطان هم پاغه کې لار نشي مونتلې سیوا د دینه چې سپټه خبره واوري او هر کله چې هغه د سپټي خبرې د اوریدو کوشش کوي نو یو روخانه شغله پاغه پسې ورپسې کیږي. مونږ زمکه خورا کړه، پاغه کې مو غرونه ودرول، پاغه کې مو د هر قسم بوټي ټیک ټیک په مناسب مقدار سره راوخې جوړ او پاغه کې مو د ژوند د تیرولو سامانونه راجمع کړل. ستاسو د پاره هم او د هغو غنو مخلوقات د پاره هم چې هغه له رزق ورکون کی تاسو نه یې. هیڅ داسې نشته چې داغه خزانه زمون سره نوي او هر څه چې مونږه نازلوو هغه په یو مقرر مقدار کې نازلوو. بارداری هواګانی مونږ را لېګو، بیا د اسمان نه اوبو راورو او هغه اوبو پتا سوس کوو. د دې دولت خزانه کون کی تاسو نه یې. ژوند او مرګ مونږ ورکو او خاص هم مونږ د ټولو وارثان یو. مخکې چې کم خلق ستاسو نه تیر شوی دي هغه هم مونږ لیدل دي او رستو راتلونکو خلق هم زمون په نظر کې دي. یقینا ستا رب دا ټول خلق راجمع کوي، هغه حکمت والا هم دی او په هر څه په هم دی. مونږ انسان د خمیره شوی خټي د وچ ټکری نه جوړ کړو او د دین مخ کې مو پیریان د ور د شغلې نه پیدا کړی وو. بیا یاد کړه هغه وخت کله چې ستا رب فرښتو ته وویل چې زه د خمیره شوی خټي د وچ ټکرینا یو بشر پیدا کوم، نو هر کله چې زه دې پورا جوړ کړم او د خپل رونه پکې سپک وهم نو تاسو ټول د دو وړاندې په سجده پریوځئ. نو ټول فرښتو سجده وکړه بغیر د ابلیس نه چې هغه د سجده کوونکو سره د ملګرتیا کولونه انکار وکړو. رب تری تپوس وکړو، اے ابلیسا تعالی سو شو چې ته د سجده کوونکو سره شامل نشوي؟ هغه ویل زما دا کار نه دی چې زه دی هغه بشر ته سجده وکړم چې هغه تا د خمیره شوی خټي د وچ ټکری نه جوړ کړي دی. رب ورته فرمایل خدا نو ته اوزه د دې زینا زکه چې ته رټلې شوی یې او اوس د جزا د ورځې پوری پتا باندې لعنت ته. هغه ارزو کړو زما ربا چې دا خبره ده نو بیا مالا د هغه ورځې پوری مهلت راکړه په کوم ورځ چې با دا ټول انسانان دوباره راپور تکړی کیږي. الله او فرمایل خدا
تا ته مهلت دی دغه ورځې پوری چې داغه وخت مونږ ته معلوم دی. هغه ویل زما ربا لکه څنګه چې تاسو بیلاری کړم دغه شان با او ز پزمکه کې د دوی د پاره خستواله پیدا کوم او دوی ټول به بیلاری کوم بغیر ستاده هغه بندگانو نه چې هغه تا په دوی کې خالص کړی وي. الله فرمایل دا لار ده چې سیده ما تر راسي بشک چې زما کم حقيقي بندگان دي پاغوي باندې با ستا وس نه رسی ستا وس خو با صرف په هغه بیلارو خلکو باندې رسی څوک چې ستا پیروي وکړي او داوی ټول د پاره د دوزخ وعده ده. دا دوزخ چې وعده د ابلیس د ملګرو سره شوی ده د دې وو دروازې دي د هرې دروازې د پاره داوی نه یو حصہ مخصوص کړي شوی ده. د دې برخلاف با پرهیزګار خلک په باغونو او چینو کې وي او هغه ته به ویل شي چې نن وځي دیتا په سلامتیا سره به د سیری او خطرې نه داغوی په زړونو کې چې سلګ ډیر خړوالي وي هغه به مونږ لري کړو. هغوی با په خپل منځ کې رونه شي او یو بل ته مخامخ په تختونو باندې ناست وي. هلته به هغوی نه د مشقت سره مخ کیږي او نه به دا غزين استلی کیږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته خبر ورکړه چې زه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي يم خود دې سره زما عذاب هم ډیر دردناک عذاب دی. او دوی ته د ابراهیم علی السلام د میلمنو قصه لګوا وروا. هر کله چې هغوی دغه کرا ورغلل او ویل سلام دی پتا باندې نو هغه ورته ویل زمونږ ستاسو نه یره کیږي. هغوی جواب ورکړو یریګما مونږ ته د یو ډیر او خيار هلک زیری درکو. ابراهیم علی السلام ویل آیا تاسو په دې بډاوالی کې مال زیری راکوي؟ لک سوچ وکړئ چې دا څنګه زیری تاسو مال راکوي. هغوی جواب ورکړو مونږ تعالی حق زیری درکو ته نا امید کېګما. ابراهیم علیہ السلام اویل د خپل رب د رحمت نه خو صرف گمراه خلق نا امید کې دي شي. بیا ته ابراهیم علیہ السلام تاسو کړو اے د الله استادو هغه کار څه دی چې په هغه پسې تاسو تشریف راوړې دي؟ هغوی اویل مونږ د یو مجرم قوم طرف ته را لېږلي شوی یو صرف د لوط کور والا پکې شامل نه دي. هغوی ټول به مونږه بچکو بغیر داغه د خزینه چې داغه د پاره الله فرمایي چې مونږه دا خبره مقرر کړی دا چې هغه به پرستو پات کې دونکو کې شامل وي. بیا چې کله دا استازي د لوط علی السلام کرا ور ورسېدل نو هغه وویل تاسو خو ناشنا خلق معلومه گئے. هغوی جواب ورکړو نه بلکې مونږه هم هغه سیس د ځان سره راوړې دي د کم سیس پراتلو کې چې با د خلکو شک کولو. مونږ درته رښتیا وایو چې مونږه د حق سره تاسو ته راغلی یو. نو اوس چې سلګش په باقی وي نو ته د خپل کور والو سره اوزا او پخپلا دا غوینه رستو ځا پتا سو کې دې هیڅوک واپس نه ګوري. بس کم زه ته چې درته دتلو حکم کیږي هلته نیغ ځای او هغه ته مونږه دا فیصله ور ورسولا چې په سبا کې با د دې خلکو جرړي پریکړې کیږي. پدې کې د خار خلق د خوشاله نه بے قراره د لوط علی السلام په کور وراغلل. لوط علی السلام ورته وویل رونو دا زما میلمانه دي زما بیزتی مکوي د الله نه ویریږي ما مشرمنده کوي. هغوی ورته وویل ولی مونږ ته سو زلا د دین منی کړي نه چې د دنیا ټیکدار ما جوړېګا. لوط علی السلام عاجز شو او وی ویل کو تاسو خامخا سکوي نو دا زما لونه موجود دي. ستا په ژوند می دي قسم وی اے نبی صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې پاغوي باندې یو نششان راغلی وا چې پاغي کې هغوی بے قابو کېدل. اخر دا چې د سحر درنا د قتل سره هغوی یوې hebatnاک چغیرا ګر کړل او مونږه هغه کله په بل مخ کړو او پاغوي باندې مو د پخې خټي د کانو باران اورو. په دې واقعیا کې ډېر نخې دي د هغه خلکو د پاره چې د پوهې خاوندان دي او هغه علاقه کمزې کې چې دا واقعیا شوی وا په عامه چلند لار باندې دا په هغه کې د عبرت سامان دی د ایماندارو خلکو د پاره او ایکواله ظالمان وو. تو ګورا چې مونږه دا غوینه هم بدل واغستلا او د دې دوانو قومونو ورانی علاقه په لوی لار کې دي.
د هجر خلق هم رسولان دروغ ګڼلی وو مونږ خپل آیاتونه هغوی ته راولېګل خپل نخې مو هغوی ته وښودلې خو هغوی به د ټولو نه مخونه اړول هغوی به غرونه راکنستل او کورونه به پکې جوړول او بالکل بے یری او مطمئن وو اخر دا چې د سبا کې دو سرا هغوی یوې زبردستی دماکې راګیر کړل او دا هغوی ګټه دا هغوی هیڅ پکار را نغلا مونږه زمکا او اسمان او د دې په منځ کې دا ټول سيزونه د حق نه بغیر په بل څه بنیاد باندې ندي پیدا کړي او د فیصله وخت خامخا راتلون کې دی نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې خلکو د ناپوهتیا کارونه په شرافت سره معاف کوا یقینا چې ستا رب د ټولو خالق دی او په هر څه پوهه دی مونږ تعالی او داسي آیاتونه درکړي دي چې بار بار د لوستلو لایق دي او قران عظیم مو درکړي دي ته د دنیا هغه سامان ته مګورا کم چې مونږه په دوی کې مختلفو خلکو لور کړی دي او ما د دوی په حال باندې خپل زړه سخفغان راولا دوی پرېګدا او د مؤمنانو طرف ته اوګخ کتکړه او نه منونکو ته وایا چې زه صفا صفا خبردارون کېم دا هغه شان خبردارې ده لکه څنګه چې مونږه هغه ډلبازو خلکو ته ور کړې وو چې هغه خپل قران ټوټه ټوټه کړې ده نوستا پرب می دی قسم وی چې مونږ به ضرور د دوی ټولو نه تپوس کوو چې تاسو څه کول پس اے نبی صلی الله علیه وسلم د کم سیس چې تا ته حکم کیږي هغه پخکارا وایا او د مشرکانو هیڅ پروا ملرا ستا د طرف نه مونږه دا غټوکو کونکو خلکو د خبر اغستلو د پاره کافی وو چې هغه د الله سره بل خدای هم جوړوي ډېر ضرب هغه ته پته ولګي مونږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبري پتا پسې جوړوي داغه د وجنا ستا زړه ته سخت تکلیف رسی د دې علاج داده چې د خپل رب د هم سره داغه تسبیح وایا هغه ته سجده کوا او داغه آخري وخت پوري د خپل رب بندگی کوا چې داغه راتل یقیني دي